بېنظیره د روپو نوی قسط چې دی دا به کله نه شروع کېږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی، هغوی تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو د هغو لپاره چې دا په دې کې خوشخبري ده. او ځینې داسې کسان دي زاړه چې هغو تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا نه دي راغستې. خو کومو کسانو چې په اوله کې روپۍ راغستې بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط چې دی دا به کله نه شروع کېږي. نو که تاسو وګورئ زړې روپۍ چې دی دا اوس هم ورکړی کېږي او د نوی قسط چې دی هغې ته هم لږې ورځې دي، په لږ وخت کې چې دی دغه هم شروع کېږي. خو بار بار دا کم کسان چې تپوس کوي چې دا نوی قسط پر کله نه شروع کېږي او په دې کې ځینې نوي کسان دي رجسټریشن کړی دی، هغوی تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې. نو دا ویډیو د دغه کسانو دپاره ده چې پوره یې وګوري او یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړي. بله دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي هغه الریډي شروع دي د یو قسط. نو په دې کې ځینې کسانو ته چې دی تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. نو که کومو کسانو ته نه میلاو شي تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ، ځکه د هغې اخرنۍ مرحله چې ده هغه شروع شي او د ټولو په اکاونټونو کې چې دي دغه روپۍ جمع شي دي. تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. خو کومو کسانو چې په اوله کې دا روپۍ راغستې هغه بار بار دا تپوس کوي چې دا نوی قسط چې دی دا به کله نه شروع کېږي. نو نوی قسط چې دی دا هر 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ شروع کېږي. دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کوو چې دا 3 میاشتې پس شروع کېږي. خو کله ناکله چې دی 3 میاشتو نه چې دی مخکې هم شروع کېږي. لکه څنګه دا وخت چې په جون کې دا قسط په شروع کېدو نو دی په مئی کې چې دی دا شروع شو. دغه شانتې اوس چې را روان کم قسط چې دی هغه به په سپتمبر کې شروع کېږي. د سپتمبر کومه میاشت چې ده نو په هغه میاشت کې چې دی دا قسط په شروع کېږي. نو کېدای شي چې د اګست په دې وروستنیو ورځو کې چې دی تاسو ته نوی قسط چې دی هغه شروع شي، په هغې کې به هم تاسو ته 10,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی او هغوی تر اوسه پورې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. ځینې زاړه کسان دي هغو سره هم رجسټریشن کړی دی او هغو ته دا تېر شوی قسط چې دی دا هم نه دی میلاو شوی. او ځینې به داسې زاړه کسان دي چې هغو ته به دا راتلونکی قسط چې دی دا به نه میلاویږي. لکه سپتمبر د میاشتې دا قسط چې دی دا به زیاتر زړو کسانو ته چې دی دا به نه میلاویږي. ولې به نه میلاویږي؟ د هغو دا وینا ده هغه چې موږ به د دې نه زاړه کسان چې دي هغه به وکاږو او نوي کسان چې دي دا به دې ته رادننه کوو. نو کومو کسانو چې 6 میاشتې یا 8 میاشتې یا کال مخکې رجسټریشن کړی نو انشاءالله هغو ته به د سپتمبر په میاشت کې چې دی دغه روپۍ به میلاویږي. خو د هغې لپاره چې دی تاسو به خپل اهلیت چې دی دا به چک کوئ. که تاسو خپل اهلیت نه چک کړی نو دا روپۍ چې دی به تاسو ته نه میلاویږي. که تاسو د دې لپاره اهل یې نو هلو به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي. که اهل نه نو دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو اول نمبر خپل اهلیت چې دی دا چک کړئ. یا کومو کسان ته جانچ پړتال راځي نو په هغې کې به هم ځینې کسان چې دی هغه به د دې لپاره اهل کېږي. نو د سپتمبر په میاشت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي کله چې دغه قسط چې دی دا شروع شي. او ځینې به زاړه کسان چې هغه به د دې نه چې دی هغه به وکاږي. لکه هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. کومو کسان ته چې د دوباره سروې دپاره میسیج راغلی دی او هغو خپل سروې نه یې کړی نو هغه ته به هم نه میلاویږي. او کومو چې سروې کړی دی نو په هغې کې به هم ځینې کسان چې دي هغه به د دې نه وکاږي. نو د سپتمبر په میاشت کې چې دی نوی قسط به شروع کېږي. خو کېدای شي د اګست میاشتې ته په اخره کې دا قسط شروع شي، ځکه د سپتمبر په میاشت کې چې دی په ټولو اکاونټونو کې به جمع کړي. خو ځینې داسې اکاونټونه چې په هغې کې لږې جمع کړي نو بیا د اګست په میاشت کې چې دی دغه ورکوي. نو د سپتمبر د میاشتې پورې به صبر کوئ او نوي کسانو ته چې دی دا به د سپتمبر د میاشتې نه دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو خپل اهلیت چک کړئ. په یوټیوب کې هم زموږ ویډیو شته او په فیسبوک پیج کې هم شته. لږ ورته وردننه شئ نو تاسو ته پته ولګي چې تاسو د دې لپاره اهل یې که نه یې.